बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। دنیا سعودی عربیه قانون اساسی ورته جوړ کړ. چا وواژه؟ افغانانو وژلی که دوی وژلی؟ نمک حرام څوک دي؟ قدیر خان چې پاکستان ته اټم بم ورکړ افغانانو زندان ته واچوه که د پاکستان حکومت؟ ولې نمک حرامه زه یم؟ دوی دي نمک حرامه که موږ؟ عمران خان چې د 1992 کال وړ کپ پاکستان ته راوړه، په پاکستان کې په 4 صوبو د مرکز په شمول د سرطان روغتونونه جوړ کړه. دا د حکومت په پیسو نه دي جوړ کړي، دا یې چندي کړي دي. خپل امتیازات چې د په کرکټ کې اخیستي، کپونه اخیستي، هغه یې خرڅ کړي دي، شفاخانې یې پرې جوړې کړي دي. کله چې دی ولسمشر سو، وزیر اعظم سو، په پاکستان کې کورونا وه، له هغه حالت نه سالم پاکستان دغه عمران خان راوویسته. دا اوس افغانانو بندي کړی ده چې موږ نمک حرامه یو. د 1 ساعت په سر باندې ته وزیر اعظم بندي کوه. بېنظیر بوټو افغانانو مړه کړې ده چې موږ نمک حرامه یو. د پاکستان نه میلیاردونه ډالر د فوج مشرانو غلا کړي که افغانانو چې موږ نمک حرامه یو. ایملکانسي د 10,000 ډالرو په بدل کې افغانانو خرڅ که په امریکا چې موږ نمک حرامه یو. ریمنډیوس چې هلته پاکستانیان په اسلام آباد کې ووژل، د پیسو په بدل کې افغانانو خلاص که دوی همدغه حکمرانانو یې. نور ډیر موضوعات دي. که چیرته نمک حرامه هغه ته وایي چې چا در سره احسان وکړه او ته احسان فراموشي وکړې، د پاکستان ټول واکمنان نمک حرامه دي بغیر له عمران خان نه. ځکه نمک حرامه دي چې دوی سره چا نیکي کړې هغه یې وژلی ده، دوی ته چا اټم بم ورکړی هغه یې بندي کړی. محسن خالق اټم بم د پاکستان ورته ویلې په پاکستان کې په یو مرداره ګلۍ کې د جیو نیوز د تلویزیون یو خبریالو سره مرکه کوي، تاسو هغه مرکه وایي. قدیر خان ته وایي په ژوند کې د لوی اشتباه، وایي لوی اشتباه مې دا چې پاکستان ته مې اټم بم جوړ کړ. دا د ده مرکه ده. ودرې دا اسلامي هیواد ده. هندوستان ته عبدالکلام په نامه باندې چا اټم بم جوړ کړی، اعزازي د هندوستان صدر مقرر کړ. مسلمانو د هندوستان په تاریخ کې مسلمان صدر عبدالکلام چې پاکستان ته اټم جوړ کړی، اعزازي صدر مقرر کړ. د نمک حرامو بندي خانې ته واچوه. عمران خان که د هندوستان ولسمشر وای وزیر اعظم، هغه به خلکو په خپل تندي ګرځوه، عوام یې اوس هم ګرځوي، نظام به هم ګرځوه، دوی بندي خانې ته اچولی، ساعت یې پټ کړی. जिसने दुनिया के सरदारों पे सरदारी की، उसके अपनों ने ही उससे गद्दारी की। कम पड़ गई सारी दुनिया की ज़र्र हवस, कीमत जब लगी एक दरवेश की खरीदारी की। बिक गए काजी मुहाफिज और सभी अहले कलम, एक तवाइफ से कम कीमत थी दरबारी की। सिले में फल की जगह पत्थर उसके, जिसने अपनी नस्लों के लिए शजरकारी की। उद्धार है ला इला के सभी मानने वाले, नहीं है ये धरती किसी भिखारी की। कर लो पाबंद सलासल या सूली पे चढ़ा दो इसको, कीमत चुकाता रहेगा वो अपनी खुददारी की। मुनाफिके वक्त कहते रहे इसको यहूदी एजेंट, जिसने हर जगह नाम मोहम्मद की पासदारी की। कुछ तो बात थी उस मर्द मुजाहिद में जाहिद, यूं ही बेवजह हमने नहीं तरफदारी की।